وكشي بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأيماني خجي مخي لدينا كم باب تير شوي دي اغدو عتاق والا بابو دور منس کے مناسبت دا دے چه هزل او اکراه دوڑو کے اثر نکئی ٹوقو باندی قسمم کیگی اتقم کیگی پزور رستو براشی انشاءاللہ درمانے تو قسم وکیم قسم واقعی کیگی و اتاق درمانے واچی اتاق واقعی کیگی. لغت کی قوت طویلے کیگی یمین او یمین ته یمین زکوي چې دې سرم سړی دا کار به کومه قوي کیږي به چې اوس به خامخا کومه کلام کې قوت پیدا کوي یا به نه کومه نو قسم وخوري خپل کلام کې قوت پیدا کوي نه به کوم. اصطلاحي تعریفي دا عقد طویل کیږي چې قوي کوي به بده سره قوي کیږي بده سره عزم الحالف على الفعل او الترك. عقد عقد طویل کیږي قوا به عزم الحالف على الفعل او الترك. دا کار بکوما عزمی قوی شي قسم وسوخري یا نه بکوما قسم وخري خپل عزم قوی کی. خجی قال متوجه شیخا صاحب د قدري دا قسم در اقسام ذکر کړی دي مشهور. یو ته یمینی غموس ویل کیږي یو ته یمینی منعقده او بل ته یمینی لغو ویل کیږي. نو وکشي هر یو تعریف کو یمینی غموس چاته ویل کیږي. غموس خپل لغوي معنی ده غوپه وهل. یمینی غموس کې مخالک په جهنم کې به غوپی وي دروغ قسم. اصطلاحي تعریف سره صاحب د قدرت کړي یعتمد الكذب فيه والحلف على امر ماض يعتمد الكذب فيه. یو سړی د ماضی په یو کار قسم خوري او قصدن پکې دروغ وایي. کار شوی قسم دې نه دی شوی نه شوی قسم دې شوی دی او د ماضی قید چې دی کنه دا اتفاقی دی حالا ستاسو دی. زوس قسم وخورم چې دا امیر حمزه یادوم چې دا امیر حمزه نه دی نو حال کې مرزیده میمین غموس دی تاسو ورسېدلې. د دې حکم سره د دې حکم توبه او استغفار دی. لیکي کفاری زمونږ د حنابو باندې باندې نه چلیږي. نورې قصې پسې کو خبرته وګورئ. الایمان علی ثلاثه اضرب عنوان څه لګولې تقسیم د اقسام د یمین. نو دا یمین اقسام را بیانې على ثلاثه اضرب اليمين الغموس ويمين منعقده ويمين لغو. فالغموس نوسغ تعریف د غموس کوي هو الحلف قسم خورل دي. حلف قسم خورل کی تویل کیږي. محلوف علیه کم کار معنی چې قسم مخري. حلف قسم دوی على امر بيو امر معنی قسم مخري ماضین چې تیر شوی وي. يعتمد دا قص کوي الكذب فيه دروغ پاغي کې شوی وي نه دي شوی نه شوی وي شوی دي. فجدي حکم را بیان کا فهذه اليمين يأثم گناهګاری کی فيها پدې قسم کې صاحب وا صاحب د یمین. دلیل اشتری ولی گناهګاری کی لقولی علیہ السلام من حلف كاذبا چاچ بدروغ قسم خړو ادخله الله النار الله به ورته داخل کی. علامه عینی وی دا حدیث پدې الفاظ معنی غریب دیکھا تاسو غریب ویل کنا الفاظ کم دي نشتا. البته بصیح ابن حبان کی حدیث د حضرت ابی امامہ ذکر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من حلف على يمين هو فيها فاجر دروغ وي پکی ليقتطع بها مال بها دیکھا نا مال امرئ مسلم حرم الله عليه الجنة وادخله الله النار وادخله النار. ده حدیث ترے صحیح ابن حبان کی مخ کرا دی. کفاره شته که نشته؟ نو نشته. موږ صرف ګناهګاریږي کفاره داسې ګناه ده بلکې داسې وایي د دې حکم دا دی چې په دې کې سړی ګناهګاریږي داسې ګناهګاریږي چې ګناه په کفاروم به نه ختمېږي توبه او استغفار وکړي.
ولا کفارت فیها کبارا پکې نشته ده الا التوبه والاستغفار مگر توبه او استغفار. اعتراض الکه توبه او استغفار خو څه کفاره نه ده بی الا بمانه ده لیکن ده استثناء منقطع ده لیکن توبه او استغفار به کې کار کوي. تاسو ورسېدلې اوس د امام شافعي رحم الله په دې مسله کې موږ سره اختلاف دی. غوي په یمینی غموس کې هم کفاره ده څنګه چې مناقضه کېده. موږ وایو چې نه چې یمینی غموس کې کفاره نشته سره مناقضه کېده. دغه دلیل واورئ وې کفاره د دې لپاره مشروع شوې ده چې د الله د نوم کم تعظیم دې دغه به حرمتي وشي قسم په خوړلې او کار به ونه کی یا نه کوم اوت شي نو د الله جل شانو د نوم کوم به حرمتي شوی دغه د رفع د پاره کفاره ده. پوه نه شلې کفاره سره باري په قسم په باب کې د دې لپاره چې د الله د نوم کوم به حرمتي شوی ده دغه کما ګناه ده دغه د رفع د پاره کفاره ده. نو دغه ګناه په یمین منعقده کې کیږي کفاره یې نه په یمین غموس کې وشي دغه د رفع د پاره هم کفاره وي. بیا الفاظ دیگر یمین غموس قیاس کړي په یمینی منعقده باندې علت مشترکه څوک جوړ کړي هغه دا چې یو کوم ګناه شوی د الله د نوم به حرمتي شوی رفع ګناه بکاری بطور کفاره بطور ادائی کفاره نه بلکې هم دا وي نه نصیبي دای مشترک حکم شو او علت مشترکه د الله د نوم به حرمتي لأن دا کفاره چې شریعت مشروع شوی د رفع ذنب حد کی حرمت اسم الله تعالی د دې لپاره چې رفع شي چې رفع راشي د ګناه کوم ګناه حد کی حرمتي هغه د به حرمتي د حرمت د نوم د الله تعالی الله غډیر اضافه مضافونه پکې راغلي کا کثرت اضافت ده رفع مضاف ده ضم تضم مضاف ده حتک تحت مضاف ده حرمت حرمت مضاف ده اسم توبه مضاف ده الله تعالی. وقد تحقق بالاستشهاد بالله او دغه ګناه چې دا متحقق شوی دا هغه دا چې د سړي بالاستشهاد بالله کاذبا گواہی کړي گواہی نیولې دی الله پاک په دروغ معنا قسم یې کړي په دروغ قسم ګناه ده کنه ده دغه دا رفع د پاره څنګه چې مناقضه کې کفاره ودی کې بمي. وقد تحقق او دغه حتک د حرمت د اسم د الله دا متحقق شوی غدا چې دې سړي قسم کړي په الله باندې کاذبن بدروغو فاشبهان مشابه شو غموس المعقوده د یمین مناقضه سره دا خدای دلیل شو قیاس وکړو. من وایو لګ متوجه شي قاعده ذکر کې صاحب د هدايه الکا یمین غموس دا گناه کبیره د محضه دا صغرا شوکا پوه شو محض گناه د بدروغ قسم کول کبرا وورا. اچھا ورپسې مخکې رالشه کفاره چې نه د عبادت دیتا سو د پته نه ځکه عبادت یا به غلام آزادې مسکینانو ته به روټۍ ورکې کپړې به ورکې یا به روجي نیسي دا ټول عبادات دي. نو یمین غموس گناه کبیره د محضه او کفاره چې دا عبادت دی دا صغرا شول کبرا شول بلکې شریک معنی دا صغرا شول کبرا دا خالص گناه دی باندې عبادت نشي مرتب کولای نه یمین غموس باندې کفاره نشي مرتب کولای. پوه نه شئ یمین غموس گناه ده کفاره عبادت ده صغرا او خالص گناه باندې عبادت نه مرتب کیږي چې یو سړی دی گناه وکي او به دی عبادت لازم عبادت پیراشي. لہذا یمین غموس باندې عبادت یعنی کفاره نه مرتب کیږي کنه. پوه نه شئ دې قاعده ذکر کړل لگا صغرا او کبرا او قیاس ته موږ جوړ کو خو بس دا قاعده رزین کې کینه وای. ولنا من وایو انها کبیره محضه د یمین غموس خو کبیره محضه ده گناه کبیره ده.
والکفارة کفاره چې عبارتون دا عبادتون دی لکه که عبارتون دی غلطی لیکلی که عبادتون دا عبارت لیکلی کفاره چې دا عبادت دی داسې عبادت دی تتعدى بالصوم چې ادا کیږي بروجا تتعدى ادا کولی شي بروجا دواړه صحیح دي دا یو دلیل شو چې عبادت دې ځکه بروجا ادا کیږي بل دلیل واوره نیت پچا کی ضروری عبادت کی ويشترط فيها النية نیت بکی مشروط دی نو پته ولګیدله شرط دی وایم نیت بکی شرط دی نو پته ولګیدله چې عبادت دی یوی ادا هم په عبادت کیږي د کفاره نو عبادت شو بل بکی شرط هم نیت دی نو عبادت شو فلا تناتو بها نو نبع حاصلیږي دغه کفاره بها په ګناي کبیره سره د کفاره لازم شي اعتراض یمین منعقده را روان دی لکه نن به قسم د مدرسې له نظم وراشي دا خو هم د الله د نوم به حرمتي وکړه ګناي وکړه کوي نه کړه نه پاغي کې هو کفاره عبادت مرتب کی کنه نو الته په ګناه ول عبادت نه راځي التم په ګناه باندې عبادت مرتب کیږي پوه نه شوي په جواب ذکر کړي ملی سے بیمین منعقده کی کمکاری کنه خو مباحی قسم دے مدرسې له بنظم مباح دے قسم دے مدرسې له بزما مباح دے خیلم دے کنم دے الت یمین بمباح منی او مخ کی یمین خو بدروغو قسمو دوړ یو شن شو البته په یمین منعقده کی منو ګنا راضی خو هغه رستو مستقل راضی قسم یې کړو بل خیر مدرسې له بزما دا خو صحیح کار کړي قسم یې کړي مدرسې له تک کار دی سبا به سبا تیر شو ولا نړۍ دا نتللی او مستقل کارو یول قسم دې سنیما له بنظم دا خو خصيوانه قسم کړي دی مباح دی ادا سے قسم کول مباح لا سکه باعث ثواب دی به لاړې کنه دا تللی ګناو دا یو بیل شه دی او دا کوم کفاره چې راځي کنه دا بریتلو نه د دې تعلق اصل کې د یمین سره دی پوهیږي کنه پوهیږي ورسېدلې وګورئ بخلاف الموقودة لأنها مباحة دا اصل کې مباح وي ولو كان فيها ذنب كشريباغي کې کم ذنب دی کنه نو خو متأخر دی رستو راغلی دی متعلق او تعلق دی به اختیار مبتدئین یو نوې اختیار سره سلیمال روان شوی او ما فی الغموس کې چې کوم ګناه ده هغه خو ملازمه نه دي جدا کیږي او دې کې جدا کیږي دا بل مزیدار فرق شو قسم دې سلیمان له نظم سبا نو کلاړې ګناه وکړه او کلانړې وینه کړه نو ګناه کېدل نه کېدل دا سره لازمه نه ده او یمن غموس سره ګناه ملحقه ده لازمه ده یو شی شو چې نشو غموس په مناقضه څنګه ور قیاس کې یار دا خو قیاس مع الفارق شو وګورئ وتا فيمتنع الحاق من شو معنا قياس من شو والمناقضه الک وسرت د یمین مناقضه تعریف وکړل برو ګورئ من یمین مناقضه دي دوی یو سره په مستقبل کې په یو کار قسم مخري قسم دې کوم به او به ونکی یو قسم دې نه به کوم او به ترنا وشي نو سی حکم دار کفاره به دي کې حکم کفاره ده وګورئ والمناقضه ما دا قسم دی حلفو چې یو سره قسم مخري علی امرین په یو کار باندې فی المستقبل بمستقبل کې الکا دې کوم د مستقبل قید چره کنه د اتفاقی دې کوم حال کیږي حالن کیږي نو قسم دې دا کار کوم اسره نه ونشي یعنی کوم را نه وشي ايفعله او لا يفعله واذا حنس في ذلك کله چې حنشي پدې کې یعنی یمین مناقضه کې لازمت الکفاره دا لدی حکم شو الک کفاره ول لازمی کې قوله تعالی عقل نقلی دلیل لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم الله پاک تاسو نه نسی بلغ وقسمون ولکن یؤاخذکم لیکن تاسو نسی بما عقدتم الايمان هغه چې تاسو عزم پکې دی یمین کړی یمین مناقضه یادې او ما ذکرنا څو شو دوا دریم یمین لغو توجه جی یمین لغوی مشهور تعریف داده یو کار په ماضی کې شوی او د یو سړي ګمان دای غالب ګمان جن دې شوی او دا وای قسم دې نه شوی
علم ورته چې نه دی شوی یا هغه کار نوی شوی او دته چا علم ورکړی چې شوی دی نو دا د هغې موافق قسم خوري قسم دی شوی حالان کې هغه نه شوی یا وایي نه شوی نه دی شوی او هغه شوی دې ته یمین لغو وایي نو په دې کې کفاره هم نشته دی تاسو ورسېدلی یعنې دا دومره ګناه نه دی چې کفاره پرې لازمه شي ويمين اللغو چې دی ان يحلف على امر ماض قسم وخوري په یو کار باندې چې تېر شوی او هو يظن دا ګمان کوي انه کما قال زه چې څنګه وایم حق شان دی او قسم وخوري وهو بخلاف والامر بخلافه حال لا چې امر د خلافي فهذه اليمين امام محمد رحم الله وی دا یمین چې دی امید ساتما چې الله پاک بنده پدې باندې نه رانیسي نرجو امید ساتو الله یواخذ الله چې الله به مؤاخذه نه کوي بیا بدی یمین سره صاحبها د قسم والا تاسو ورسېدلی هغه دلته ویل على امر ماضٍ تعریف کی ویل کنه دې کې حال کې واقع کیږي دا سره زید دې ازما ګمان دا دې کده امر دې زم قسم دې چې امر دې اچرانی زی شوی ګورو هغه زیدین او اغلط زما علم ګمان کې دا و چې دا زید امر دې ما څه امر ویلو نو دې لپاره ماضی ضروری نه ده بل ووري د لغو د پر د نور صورتونو بیانې ان دې خپل غوړه ومن اللغو ان يقول والله انه لزيد وهو يظنه زيدا او دا بګمان د زید کې ما خو مثال الټا ویلو خبره پیګه بګانا او اذا زید دی ګمان هم درې چې زید دی حالان کې هغه څوک وي امر ولسل فيه قوله تعالى پدې کې اصل او دلیل دا الله تعالی قول لا يواخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يواخذكم الايه تاسو لږ برو ګورئ اوس به د عمران په کې لاړې شو هدایت اړه کې اعتراض راځي چې ګناه پکې نشته کنه ګناهګار خو نه دی کړی نبی امام محمد رحم الله د سیول ذکر کړي چې نرجو امید ساتو چې الله به مؤاخذه نه کوي ویلي به چې مؤاخذه الله نه کوي نو په سوال پوه شو دا غي جواب صاحب د هدايه کې تاسو لغوک شي اصل کې د کتاب کې چې د یمین لغو کم تعریف وشو چې ماضی کې او کار تیر شوی او د ګماندای چې ماضی کې په یو کار باندې د خپل ګمان موافق قسم وکي حالان کې دغه خلاف وي دا تعریف د یمین لغو دی کنه یمین لغو د خلکو په دې کلامونو کې چې د الفاظو کې چې د قسمونه چلیږي قسم دې د سکار دی والله د سکار دی خلک والله چې یار د خلک قسمونه خوري کنه اور چې جوړ دی کنه یمین لغو دغه ته ویل کېږي به وره یمین لغو په تعریف کې اختلاف دی لنډه ده پوه شو به مونږ چې کوم تعریف کو یقیني نه د چې د یمین لغو تعریف وي نو کدا یقیني یمین لغو به دا نرجو نو پکار یقیني خبره و چې الله مؤاخذه نه کوي نو موږ چې کوم تعریف کو زمون غالب ګمان دي چې دغه تعریف دي خو احتمال شته چې دا د یمین لغو نه د یمین غموس تعریفي یا د مناقضه به خو به ګناګاری کی کنه نه ځکه یقین نو یقین سره نو ویل چې نه به ګناګاری کو پوه نه شوي للاختلاف في تفسيره الا انه امام محمد رحمه الله علقه دا عدم گناه چې دا معلقه کړه عدم اخذ بالرجاء باندې للاختلاف في تفسير کدی په تفسیر کې اختلاف دی لاندې لیکلي سوره یمین اللغو مختلف فيه دی نو د نفي د مؤاخذه د یو صورت کې سر بیا دی تاسو لږ ورشي پسې مخکې امام محمد رحمه الله نقل لي يمين لغو چاته وي هو قول الرجل في كلامه لا والله ان مړه قسم دے بلا او کنه قسم دے ازمن خلک وای کنه دغه شان د امام شافعي رحم الله قریب دغه شان قول له يمين لغو متعلق عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ په یو روایت کې دغه شان روایت نقل لې چې خلکو په دې کلام کې غیر اختیاري د کوم قسمونه واقع کیږي دغه يمين لغو مخکې راځي والقاصد في اليمين والمكرم والناس سواء بي حكم رات اليمين بیان دا دي کڅو قصد قسم وکي قسم دې پلان کې کار به کوما
او که بزور به څوک کی ساده قسم وځه قسم وکړه چې بلان کې کار وکي قسم وکي یا فکر نه قسم وکي ټول پکې برابر دي قسم واقع شو نو کار کوي وشو کده په اختیار قسم خوړلې او محانش شو او کده ویلو کار باندې کوم د سی وای کنه بالفرض اکار وشو نو هانش شو او کچا به بزور قسم خوړلې او اکار وشو ام هانش شو او که فکر نه وکاري کوي القسم دې سبب سلیما لنظم به فکر نو چې ما قسم کړو سلیما نه لاړې بهم څه شو پدای یو مثال پټ کړي ځکه یو سړي قسم خو او قسم دې سلیما لنظم به لاړې هانش شو چا به سر باندې د ټوبک کې خود وزر کو قسم وک سلیما لنظم وي قسم دې چې نه واسم او به اکراه ختم شو لاړې دې هانش شو او که القسم دې نه بزم به فکر نه ولاړې بار صورتي وګوره والقاصد في اليمين والمكره والناس سواء حتى تجب الكفاره تر دې چې کفاره واجبېږي لکه څه دلیل شته او کنه لقول السلام ثلاث جدهن جد دريدي چې داغي رشته دې مطلب سیریزي او عزلون جد غبم رشته النکاح والطلاق واليمين انا کدا حدیث چې کوم دی بعض فقهاهم دغه شان ذکر کړي خدا غریب دی ښا صحیح حدیث کې طلاق او رجعت او د نکاح بیان دی وانما الحديث والنکاح والطلاق والرجعه امام ابو داود امام ترمذی ابن ماجه وغيرها د حضرت ابو هريره رضی الله عنه شان نقل کړي دي یمین پکې نشته دي امام شافعی رحم الله یخالفنا فی ذلک پدې مخالفت کې موږ سره بدغه کې یعنی کفاره نه لازمیږي چې کله اکراوی نسان وی وسنبین فی الاکراه ان شاء الله دې بیان مې راشي بل وګورئ بل ووري بل حکم یو سړي ویلو قسم دې سنما له بنظم به چا بزور باندې پدې سره د ټوپک کې خود رواني کولای چې سنما لالته وردن نکو یی فکر نو سنما ته وردن نشو یی خسوچو سنما ته وردن نشو به هر حال هانس کی دوه مسلې کې فرق مسلو کې فرق وکړه مخکې قسم کول اختیاري کړیو یا چا به بزور کړیو دلته قسم اختیاري کړی دی اکم محلوف علیه فعل له هغه چا بزور په اختیاري وګیا نسیان نو شو بهرحال څه دی انسته ورسره یو بل مسله راشي ان شاء الله هغه دا چې یو سړي ویلو قسم دی د کور ته بنن نو زما او چا پغیق کو او کور ته بزور ورته نه دا نه دی نو ته خان نسل شوی دی دا به ان شاء الله راشي به نه هانس کیږي او کچا تمانچه بصریخي او قدمونه خسل وردن نشو دلته دغه مسله دي کې هانس کیږي فرق باندې پوه شوي کنه دلته هو فعل وشو کنه دویل زما سینما ته نه ورزما یعنی دی مطلب دا او کچري سینما ته وردن نشم په ما دي کفاره لازمي دا خو وردن نشو کنه بس دغه فعل شرط وردن نه کېدل عام خبره ده که په اختیار وردن نشوي که چا بزور وردن نه کړي هغه فعل چې هغه شرط موجود شو او هغه مسله چې راځي هغه کې فعل نه دی موجود شوی د دن نه کېده خو بل چا دن نه کړي دي نسبت خود ته نه کیږي وته وګورئ ومن فعل المحلوف عليه فعل چاو مکران بزور به وکړي شو یا یې رمانی وکړو فهو سوا ولئن الفعل الحقيقي چې لا ينعدم بالاكراه اخو معدوم کیږي نه په اکراه په صورت کې و خوشو هو الشرط بهرحال شرط وشو وکذا اذا فعل وربسي تعمیم کې صاحب د هدايه کدا کار د وکړو او هو مغمي عليه بهوش او کو کنه امت شو هانش شو مثلا دا ویلی وي خاصه ګلاس پروت دی دوبو قسم دې دا ګلاس او بناړو ما ابه بهوش پروت ولا سیراله او دوبو ولګدو ګلاس باندې ګلاس واغتو اما نشو ځکه فعل وکړو هغه شرط د کفاره ګرځول او کفاره بلازم شي او مجنون یا لیونه شوی او کاری وکړو لتحقق الشرط ځکه شرط موجود شو حقیقتا ولو كانت الحكمه اعتراض الا کنه کفاره خو د دې د پاره کنه کوم ګناه شوی د غیر رفع وشي نو سنیما له بنظم چا بزور تمانچا ولا بسریخي ولاړې دا ګناه د کړي دا وس پسری او تمانچا کې خوتله سیما باندې وردن کو ګناګار شو چنه شو نه کفاره خو د ګناه د ختمې دوه د پاره کفاره ولې لازم شو نه رسېبي اول د ګلاس زوبه بناړو ما
او به لیونه شوی یا بهوش یا فکر نه و په دې صورتونو کې به وخت واړولې نو ګناهګار شوی دی نو به کفاره ولې لازمه شو به کفاره خود ګناه د ختمېدو لپاره لازميږي پوه نه شوی به جواب کې صاحب د هدايي وحي قاعده راته ذکر کې لکه یاد ساتي کا وې دا کفاره سره ګناه ختمېدل د حکمت دی یاد ساتي دا څه دی او د دلیل در مدار په حکمت نه چې حکمت او حکم بوي او که حکمت نه حکم بنوي دا څنګه ده دا سور لیټ لګېدلې دي بازارونو کې چوکونو کې یې کنه دې څه مطلب یې چې کله اشاره سور لیټ لګېدلې او غاړې مخ کې نه بوزي هدایت ته پته ده ته دې علت دې حکمت سره حکمت دار چې رسمس جوړ نشي او هدایت غاړې رکشا کې سور دي او ورسېدل څوک هم نشتري تور ورځ ده او سور لیټ لګېدلې مړه سیم څوک نشتري بس ورځه پی دا جایز ده نه ده ولا صحیح ولی حکمت معنی د حکم دارو مدار نه حکمت کو رش جوړېدو کنه جوړېدو بهر حال ته باندې نه دا کفاره دا ګناه ختمېدل د څه دي حکمت دي او حکمت باندې د حکم دارو مدار نه حکمت او کنه حکم بې نو که ګناه وو کنه وادي صاحب دا حکم مشترک کباره باور کې کنه ونه رسیدلې دا ځین کې واچوي ښا د حکم دارو مدار په علت باندې د حکم دارو مدار په حکمت باندې نه بلم ووري علت او حکمت بڅنګ پیژنې علت د شی په شی مقدم حکمت مؤخري ضربته تأديبا ومي وهل ولي ادب بك رشيد ادب وس حکمت دی یک دیر پاره می والو او قعدت عن الحرب جبنا جنگ کې نه استلما جبنا بذلی را پکې ولا بذلی مخ کې نه وا دې بوجه کې نه استلو پیږي کنه به زمون فقهاو په دې مسلې ډېر زور ورکړی چې لکه تاسو حکمت او علت وپېژنئ د څه نه چې د علت نسبت د حکمت نسبت علت ته وکړي علت نسبت حکمت ته وکړي لانجه بد ګډوډ شي جوړ شي وګورئ ولو كانت الحکمت او کچري او حکمت رفع ضم نفل حکم د قاعده ده حکم چې د دایر په دلیل باندې وي اول هنس هغه هنس ده لا حقیقت ضم په حقیقت ضم باندې نه وي ضم ته وګورئ دلیل دی ګوره موږ یو قاعده ویلې و تقریبا استاذین کې به 67 نمبر ماده وا دلیل الشيء في الامور الباطله يقوم مقامه امور باطنه او قلت پته نه لګي بس دلیل ګوره بس دلیل کافی نه دلته دلیل انس کې دلیل غشتا ګونګار دې کنه هغه سبا ګورو باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا دا باب دې خبره کې دي چې کوم الفاظ د یمین دي او کم ندی په کم شی باندې قسم کول صحیح دی او کم معنی ندی نظر درته صاحب دی هدايي او قاعده ویلې دا درته هم ذهن کې کینو بار بار استعمالي ما ته لګ متوجه شي قسم د بار دوه خبرې ضروری دي یو بد الله بنوم باندې لکه لفظ د الله کدا الله ذاتی نومي لکه الله او یا د الله صفتی نومي لکه الرحمن الرحیم دویم دا چې په دغه لفظ د الله یا په صفتی نوم د الله کم چم دی قسم کول با عرف کی په متعارف هم وي ځدانش څو خبرې ول ضروری دي یو عرف کی متعارف کېدل ضروری دي که متعارف نه عرف کې نه قسم ټیک نه دی قسم نه واقع کی او دویم د الله بذات معنی به یا د الله صفتی کوم نمونه دي پاره کې به یو نوم باندې نو که متعارف نه یا متعارفو خدای الله بذات د الله بصفاتونو مونږ نه او زما دي په پیغمبر قسمی په کعبه قسمی او زما دي د مور په سر قسمی او غیره دا فزول شي نه دي تو ګوره کنه ونه رسیدلی والیمین قال قدری مولوی والیمین بالله په الله لفظ الله باندې د ذاتینوم دی علما فرمایي اکثر او باسم اخر من اسماء الله یا یو بل نوم د الله جل شانو بنومونه کی الګ نوم د الله نه مراد دی والمراد بالاسم هنا لفظ دال على ذات الموصوفه بالصفه دلته اسم نه مراد هغه لفظ دی چې دلالت په یو ذات باندې کوي چې موصوف بصفتين وي دلالت په ذات باندې کوي خو چې موصوف لکه رحمان دا یو اسم دی دلالت په ذات باندې کوي موصوف په صفت دی کنه رحمت دغه شان رحیم دغه شان قادر په قدرت باندې دی نه پوهیږي کنه کر رحمانی و رحیم خشي
اور بس سوي او باسم اخر من اسماء الله تعالى كالرحمن والرحيم او بصفه من صفاته. هلکه صفت نه مراد ده هغه صفات چې الله جل شانه داغي اسم فاعل داغي د اسم فاعل د صيغه مصداق جوړيږي باغیم قسم خورل شي لکه قدرت باندې ځکه د قدرت اسم فاعل څوک دی قادر الله دی کنه رحمت باندې اسم فاعل څوک دی رحمان رحیم تاسو به کې کنه مبالغه صيغه وتوګري او بصفه من صفات الله تعالى يحلف بها عرفا وردا ټکی بکی ویلو يحلف بها چې حلف کول شي باغې سره عرفن خیلم ده کنه نه دواړه قیدونه دا به بار بار استعماليږي لکه كعزة الله وجلاله وكبريائه ودا الفاظ کوم دی لأن الحلف بها متعارف حلف کول بده باندې متعارف دی ومان اليمين چې دا هم پکې حاصله ده یو خو بده باندې قسم کول متعارف دی او دغه خبره پکې ده چې د یمین کوم معنی دا غم حاصلېږي یمین معنی څه ده قوت کنه ته چې د الله نوم ذکر کو واست په کار پزان باندې لازم کو کوم به کني د الله د نوم به حرمت راځي یا ول نه به کوم نو بس نه به کوم د الله د نوم به حرمت راځي یمین معنی به کې پیدا شوړه څه معنی قوت یو متعارفم دی بل به کې د یمین نو وی ومان اليمين وهو القوه حاصل غم حاصل ده لانه يعتقد کله چې وسړی وی سنمال بنظم قسم الله مې قسم وی نو يعتقد تعظیم الله و صفاته دا قدر تعظیم د الله او د الله د صفاتو کوي سنما سم ګناه ده او د الله د نوم به حرمتي مرضی الګ بالکل نظم مفصل حد ذکره حاملا ومانعا الګ قسم د دې لپاره چې او کار باندې سړی حامل کې زر کا وک کني ګوره ګناګاری کی مدرسې له بنظم پاس ځاله کا ګوره قسم دې کړي سنما له بنظم قسم دې لپاره چې معنی جوړ شي او د الله نوم د دواړه کردار ادا کوي فصلحانو صلاحیت لري ذکر د اسم د الله د صفت د الله چې د حامل جوړ شي کار بکې یا معنی جوړ شي قال قدري ولا الا قوله وعلم الله فانه لا يكون يمينا الک علم چې د صفت د الله د اسم فاعل صيغه عالم الله مصداق جوړيږي کنه عالم خو به هم توجه جي دا دیوانی قسم ټیک نه دی وجه سره هدایت اق وجب جیو متعارف نه دی کنه نو کزمن عرف کې علم الله باندې قسم متعارف شبه بدام قسم وي او تو ګورئ وعلم الله فانه لا يكون يمينا ولا يمين نه لانه غير متعارف ګورلو بټو د دوه ټکو کې دغه یاد ساتي ولانه بل وجه اور علم چې کله کله ذکر کیږي مراد ترنه معلوم وي علم کله دو وجنه بده باندې قسم ټیک نه دی یو دا چې متعارف نه دی دوی مجا چې لفظ د علم نه کله مراد مصدر دی مراد تر اسم مفعول به معلوم مراد دې نه څوک وي او معلوم خو غیر الله دی یار غیر الله باندې قسم ټیک دی معلوم الا بشي خجي ولانه علم چې یذکر ذکر کی و یراد به المعلوم مراد کی یقال اللهم اغفر علمك اے اللہ ما تمغفرت وکستاد معلومات فینا بمنکی اے معلومک ولو قال وغضب الله وسخطه لم يكن حالبا وكذا رحمة الله غضب الله سخطه رحمة الله پدې قسم ټیک دې کنه وینا اصل وجه څه ویجی متعارف نه دې کنه څنګه دې بل وجه بس بیانې ولو قال وغضب الله وسخطه لم يكن حالفا حالب نه جوړيږي قسم ټیک نه دې وكذا ورحمة الله وجه لأن الحلف بها حلف قسم خلل بدي باندې غیر متعارف دي ايوه وجه بل وجه ورا کله کله ذکر د رحمت وشي رحمت د الله امراد تنا اثر د رحمت وی چې باران دی الله چې کله و رحمېږي باران کوي ذکر د مطر ذکر د رحمت سبب مراد تنا مسبب څوک باران پیږي کنه نو باران خو غیر الله دی غیر الله باندې قسم کول شي هم دغه شان کله کله د دینه مراد جنت دم غیر الله دی او غضب الله وسخطنا مراد کله کله سزا وی سزا او سزا هم غیر الله دی دی بل وجه شولا لأن الحلف بها غير متعارف بلا ولأن الرحمة قد يراد بها أثرها وهو المطر يا هو مطر دي جنت دي او غضب او سخط يراد بهما العقوبة سزا مراد ده هلك رضي
صاحب د هدايه په دې دلایلو کې دا خبر ذکر کړ چې غیر الله باندې قسم ټیک نه دی داسې وکنه راځي او صفای ذکر کوي چې مثبته او قاعده زموږ په ذهنونو کې پریوزي الګ غیر الله باندې قسم ټیک نه دی صرف د الله په ذات به خوري ومن حلف بغیر الله لم يكن حالفا كالنبي بنبي قسم خوري کعبه مانی خوري دلیل شتاو کان حدیث کې تمن راغلی دا لقول عليه السلام من كان منكم حالفا فليحلف بالله او ليذر یا دې من شي بخاری مسلم په حدیث کې اولیاء سکوت راغلی چپ دکینی کله الله نه غیر په الله په ذات قسم خوري ټیک د کني به چپ کینی حجی الفاظ کوم شي سره قسم واقع کیږي بیان شروع دی لکه قران باندې قسم کیږي زما دی قران وای قران ګو لازم خلق چي وای قران می دی وای جی بدیم قسم نه کیږي وای جی دا غیر متعارف دی زکه رسې په خوشون کې زمون عرف کې متعارف دی لہذا زمون ټول فقهاو لیکله قران باندې قسم کیږي قران ولا رواله تاسو پیږي زمون عرف کې عمده دی قرآن من لاس کی دزمانه دا قرآن ہوئی لأنه غیر متعارف قال هدائی مولوی معنی ہے بے پا قرآن معنی قسم دو قسم لے نبی باندی کعبے باندی قسم دو قسم لے پا کعبہ میں دی قسم بھی نبی معنی میں دی قسم بھی پا قرآن معنی میں قسم بھی وہی دا قسم ندے سے دویم برعت کئی زما دی زدی کعبی نبریما زدی پیغمبر نبی نبریما زدی قرآن نبریما کدا کار مونکو دغه صورت کې به قسم دی لکه غوړېګا دا به د سیده لکه چې وای کدا کار مانو کو زدي کافر ما يهودي دي مې زعيم دا وینا روان دي نه پیږي پی زما غنه دي چې بلدن نه خپل لو دي چالو ده وګورئ وكذا اذا حلف بالقران لانه غير متعارف قال معناه ان يقول دغه ده کنه والنبي والقران وي اما لو قال انا بريء منهما زبر دون بريء من النبي والقران يكون يمينا ولي لان التبري زكى التبري منهما كفر او كفر من قسم كي اذا كان مونو زب كافر ترى روان هذا والحلف بحرف القسم وحروف القسم الواو